زده کوو ځان به پوهیو په خبره به پوهیږو د مونځ طریقې د خلکو غلطي فوالله حدیث کې راځي اویا کاله به عبادت وکړي یو مونځ به نه قبول شوی ګوره دا طریقه اول زده کړي اوس داسې ډانچه درته صرف خبره دا ده چې کله سړی امام پسې ودرېږي یا ځان له ودرېږي ګوره نو اول نیت خو ضروري دی که نه کاکا هماخې خو ګوره نیت یا چې دی ځای پاک بدن پاک جامې پاکي وخت پیژندل وغیره هغه چې هر څه وشي نو بیا هم چې اول به نیت کې چې نیت کې کاکا چې نیت کې نو سبو کې بیا نیت بس د زړه ضروری دی چې ستا زړه په مطمئن شي زړه کې راشي چې زه د الله د لپاره مونځ کوم څه کې د مازدیګر کې ماښام کې اوس پس خوله چې بیا څه قسم الفاظ ته جوړه چې نیت مو تر د زړه د اخلاص او څلور رکعته فرض کوم دوه کوم وغیره که نو بهتره ده صحیح ده خو اصل کې چې د زړه نیت برابر یوه چې کله نیت کې بیا چې کله مانځه ته ودرېږي نو د خپو دا ګوتې به د قبلې طرف ته مخامخ کږي وږي نه د چا جنوب ته تلي د چا هغه شمال ته تلي نه چې د خپو ګوتې دي چې دي دا د قبلې طرف ته مخامخ وي سینه دي چې دی دا د قبلې طرف ته متوجه د قبلې طرف ته وي صحیح مخ دي چې دی دا د قبلې طرف ته وي نیغ به ګوري نه به اسمان ته ګوري نه به ځمکې ته ګوري او په دا حالت کې به لاسونه اوچت کړي نو چې د غوږونو ته مخامخ وي دا ستا سنت ادا شو بیا غوره داري د کنس په شرح کې لیکي چې دا لاسونو دا ګوتې کټې چې دي چې دا د غوږونو د پوسکو سر وجنګې الله اکبر صحیح الله اکبر به وي بیا چې الله اکبر وي نو دا لاسونه به ځوړاندې نه خلک داسې توراتو کې خوځي را خوځي بیا به د خېټې د پاسه کېدي نه لاسونه به چې دي بس ډایرکټ د نوم نه لاندې کېدي د نوم نه د پاسه لاندې وغیره ټول ته خو بهتره ده د علي صاحب چې کوم روایت چې د نوم نه لاندې کې خودي شي نو چې د نوم نه لاندې کېږي کاکا د نوم نه لاندې کېږي نو سبق بسو کې بیا به شروع کې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك د قیام په حالت کې بزمه کې تو ګوري او دا به اراده وي چې مون شروع کې چې دا زما اخیری مونږ دی دا زما اخیری مونږ دی او گویا الله زوینما او که چرته داسې نشي کولی نو دا خو نیت وکړه کنه چې الله ما ویني الله ما ویني صحیح شو دک شان به ودرېږي نو چې دک حالت دک شان ودرېږي چې دک شان ودرېږي کله مانځه ته ودرېږي نو بیا ما درته وي خپې د ګوتو خپې به د خپې د ګوتې به د مخامخ وي ټول به قبلې طرف ته متوجه نو که د قیام په حالت کې یا داسې د سر اخوا دی خوا د قبلې نه واړو نو مونځ دې کېږي خو مکروه دی او که سینه دې تو شوه د قبلې نه نو بیا دې مونځ د سره نه کېږي یوه شوه دا مسله یاد وساتئ بیا ودرېدې نو که اوس امام نوی مقتدی وي نو دی خو به ټول سبق وي سبحانه نواله تر اخره پورې بس ټول سبقونه وي او که چرته دی امام پسې ولاړي نو لا اله غیرک چې وي بس د کاته دی ځای پوره شو دی به سټاپ والی او امام بیا اعوذ بالله بسم الله ورپسې سورت فاتحه الحمد دا به ټول وي بیا که تیز مونځ نه چې وي ولا الضالین دی به ورپسې څه وي امین صحیح شو په مزه دا زنګ مذهب بیا ورپسې هغه سورت وي بیا چې کله هغه وي الله اکبر نو الله اکبر د الله اکبر به د ولاړ نه تر رکوع پورې رسي رکوع ته بخکته شي او سړی به مضبوطه رکوع کوي ښځه به صرف لاسونه رسي خپله پنډونه هغه څنګه نو د سړي چې دا ټول یعنی د املا سټ مټ دا کوناټي دا ټول برابر وي خو ښکلې مزیدار مضبوطه سجده او د ښځې به صرف لاسونه چې ورورسي ځکه د هغې دپاره پرده ضروري ده بیا به د رکوع په حالت کې چې دی نو اوس په ولاړه به ګوره امام پسې هېڅ ویل نشته هېڅ څه به هم ته نه وی صرف لا اله غیرو که ته د سره شامل دا به ته امام پس سره سبق وي بیا د نه پس پته هم نشته ځکه حدیث شریف راځي رسول الله وسلم فرمایي چې قرائت د امام دا کافي دی د مقتدي دپاره صحیح او قرآن هم وي اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ها بس دغه خو بیا ځان له خبرې بیا چې اوس رکوع کې به د رکوع نه به سټارټ شي نو ته به الله اکبر بیا سبحان ربي العظیم 3 پیرې ویل شي 5 پیرې رسول شي صحیح شو او بیا چې کله دغه رکوع هم مضبوطه ولګي امام پسې بیا به د هغې نه پس بیا هغه سمع الله لمن حمده نو بعض امامان هم خطا کېږي هغه چې رانیغ شوي او سمع الله وي کاکا نه د لاندې نه به راشروع شو ولاړې پورې به سمع الله لمن حمده چې دی دا ورورسې
نو چې ولاړې پورې سمع الله لمن حمده وي بیا به ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یا اللهم ربنا ولک الحمد یا اللهم ربنا لک الحمد دا به په ولاړه باندې وي چې دا په ولاړه باندې وي بیا به الله اکبر دا تر سجدې پورې ورورسي نو سجدې پورې چې کاکا دغه ورورسي بیا به سجده وکړي بیا به سجده وکړي نو ګوره دا سجده چې کله وکړي نو ګوره د رکوع نه پس نیغه ولاړه چې ده نو دا لازمي ده بیا چې ملاستانه غشي د رکوع نه به ډایرکټ سجدې له نه دا طریقه غلطه ده ګوره زما دوی طریقه یاد کړئ طریقه اکثر خلک منځونه کوي زر زر کوي پابندۍ سره کوي خرابې کوي نه نو نیغ به ودرېږي بیا چې سجدې له لړ شي نو سجدې له چیزې ګوره سجدې له چیزې نو خپې خو ستاسې هم لګېدلې بیا به ډومبې پنډۍ ولګې صحیح شو بیا به پس د هغې لاسونه ولګې بیا به پوزه ولګې بیا به تندې ولګې بیا پوزه ولګې بیا پته که صرف پوزه ولګو تندې نه لګي سجدې نه کېږي که تندې ولګو پوزه بیا مکروه ده که چېرته نه لګي خو بهتره دا ده ما درته وي بیا چې راباسي نو د دې په الټه باندې به راباسي صحیح شو او د دې په الټه طریقه اپوزټ چې کومي صحیح شو متضاد بیا اوس سجده کې ګوره د ټولو نه ساجد چې کله سجده کوونکي سجده کوي نو علی قدم الرحمن گویا دی د الله په قدمونو باندې سجده کوي گویا د دومره الله ته بنده نږدې د سجدي په حالت کې الله بنده ته ډیر زیات نږدې د الله ته نو ته الله ته سرخ کته کړي دا سر بل چاته نه ټیټیږي نو د سجدي حالت کې به هم یو خوا بل خوا نه ګوري بلکې د پوزې د سر ته ګوره دا به د خیالي چې بای اخیری روح چې زمانه وزي نو آبادي نه وزي دا سره غلي دا سترګې کولو پاتې شي نو 3 پیرې یا 5 پیرې ته امام پس رسول شابو کې بیا د دواړو سجدو منس کې ناسته چې دا لازمي ده ډایرکټ لنشته لازمي ده بیا چې زر مون بزان نخلاص بیا دویمه سجده ده کشان نو دا یو رکعت چې دویم کې بیا ستا په ولاړه ویل نشته د امام ویل دي صحیح د امام به وي بیا چې کله التحیات شو التحیات لله والصلوات والطیبات صحیح شو د قبل رکعت خو بس هم د کشان نو چې التحیات تا کله وی او په دې کې ستانه امام ډیر تیز و غودري دن اوس کته وی چې التحیات پورا کوم دلته رانه چې امام رکعت کوي بیا خیر دی دا پریدا امام سردار رکعت وکا صحیح سامونځ دا دویم شو درېمم شو څلورم شو د کشان صحیح شو دا خو یو څو څیزونه شو التحیات ته چې کینی د دې طریقه د سجدي طریقه خو به دغه امارت چې به دغه طریقه بخښته شي بیا د خپو ګوتې چې دی دا به د قبلي طرف ته مخامخي په سجده کې مخه د قبلي طرف ته مخامخي بیا چې کله د خپې د پاسه کینی دا ګس خپه به ځان ته ویړه کې دا به خوره کې نو د دې د پاسه به کینی او ښځې به دا دواړه خپې چې دي ښي طرف ته وباسي او کې بني په کوناټي باندې او سړی چې دا به د خپې د پاسه کینی او دا خیخ پچې دا به ودري او د دې ګوتې به بیا هم قبلي طرف ته مخامخي لکه د ښځو بچې دي دواړه خپې نو باسي یو سایډ ته یا بچې ګوتې هغه به د قبلي طرف نه اسې نه چې خلک اکثر د قبلي طرف ته نه مخکې غیلنده غلطه ده صحیح ده د خیخ پې ګوتې چې دا بیا هم د قبلي طرف ته بیا چې باسي نو ګوره خلاصة الفتاوی والا لیکلي دي چې دا اس بیسه خلک چې د ښي طرف ته ګس طرف ته زور وکړي نو قام و کسال هغه وایي دا د منافقینو علامه ده چې دي سس کی نو اس بیسو په هی طرف او په ګس طرف چې دی زور نه کې نیغ به پاسې دویم رکعت ته نیغ به ودرېږي دریم رکعت ته څلورم رکعت ته او رکعت به کې دا یو صبر سی یمین او شمال باندې دا زور کول پاغه باندې تکیا چول کده چا ضرورت نه نو بیا دا مکروه دی پکار نه دی صحیح شو دا بیا چې کله اخیری رکعت کې التحیات تکینی بیا سو کې التحیات تکینی نو په دغه رکعت کې بیا چې مدته طریقې خو دغه شو د مونږ رکوم دغه طریقه شو بیا چې اخیری رکعت کې التحیات تکینی نو اخیری رکعت کې د التحیات چې وای کړه د اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا اعلان دی پورا کړي او دې کې امام سلام واړو نو بیا به دغه پورا کوي دغه به پورا کوي دغه دی پورا کی او پس ته دې چې بیا د امام سره خي طرف ته سلام واړي چې التحیات وي التحیات نو بیا چې درود شریف نه پورا د التحیات نه پورا کړي درود شریف پورې تشهود نه ویلي او امام سلام واړو هری رکعت کې نو بیا به دغه پورا کوي بیا به څه کوي
پوره کوي به او بیا دې سلام واړي که چېرته دا خو دغه خبره شوه صحیح شو که چېرته مقتدي رکعتونه دي شوي نو بیا د خپل رکعتونه پوره کړي چې امام یو طرف ته سلام واړي بس دې ودرېږي کې خپل رکعتونه دي پوره کړي صحیح شو دا خو یوه خبره شوه بل چې بیا کله سلام واړئ نو ښي طرف ته ښي طرف ته چې سلام واړي د ټولو فرشتو به باقي نیت کوي چې کوم ښي طرف ته د پیریانو به نیت کوي د صالحینو او د مسلمانانو به نیت کوي کوم ښي طرف ته د کشانکس طرف ته چې کله سلام واړئ امام به د ټولو مقتدیانو وغیره دا ټولو نیت به کوي نو دا مختصره شانتي طریقه شو د مانځه دا مختبیا چې چا پکې اشکال وي وغیره دای تاسو کولی شي د چا یا په یو ځای باندې اعتراض وي یا چې دین وسه شک وي په یو ځای باندې نو هغه تاسو کوي دا مختصره شانتي بس طریقه می درته وي او نور په دې کې بعضی خبرې داسي لکه د چا نه په مانځه کې بعضی سيزونه پاتې شو بعضی نو چې فرض نوي کم قیام کرت رکوع سجده اخیری کېده نو په دې کې هو گنجائش نشته کدا چا نه پات د سره مون نه کیږي د سړی ونه رسید امام پس بیا مون نه کیږي وغیرہ صحیح شو او بعضی سيزونه داسي لکه تا پر رکوع کې سبحان ربي العظیم نو چپ پاتې شوي التحیات کې لومبه کېده کې ته چپ پاتې شو وغیرہ یا چې دینو په سجده کې تا تسبیحات نو چې امام وي بس صحیح د هر د استامونځ کیږي د مونږ کې څه مسله نه راځي صرف فرایض سره به د غلطه مسله راځي صحیح ده الله رب العزت در الله توفیق راکړي د صحیح مونږ ادا کولو او نور چې بګي کمزې کې ما ته کم ضروری باز ښکارېدنه امید درته وي او د دین علاوه چې کمی دای کم یو شی ضرورت وغیرہ دای بیا تاسو کې الله در الله توفیق